زه یاسین ظهور. ګلبهار نمبر 1 کې یو واقعه پیښه شوې ده چې هغې کې ګلبهار تاڼه کې رپورټ شوی دی د والدینو سایډه چې دې کوم لور ده ماشومه ده دې دا خپلې وړې خور سره سټیشنري دوکان ته لاړه سټیشنري اخیستو په بهانه باندې او بیا چې کوم دی کومه کشره خور او وړه خور یې د کور ته راولېږله او خپله دا کرېشکه کې کېناسته او کور یې پرېغوستو لاړه. دې کې تقریبا 16-17 دن تیر شو د ماشومه 16-17 دن د کور نه بهر وه. دا بیا چې کوم دی د ماشومه دې رابطه وکړه خپل میډم سره او د ماشومه چې کوم دی راله دې کې بیا چې کوم دی د دې موږ ریټن سټیټمنټ او د ویډیو ریکارډ کو په هغې کې ماشومې دا الزام لګولی دی چې زه د خپل میرنه مور خپله مور یې وفات شوې ده د میرنه مور او د خپل د پلار تشدد او د ظلم نه تنګه شومه ډېره زیاته. د دې چې کومه میرنه مور ده او دې ما باندې کانه پینه زما خرچه وغیره هر څه بند کړل او زه یې باقاعده وهلم زه به تعلیم حاصلولو ته نه پرېوستم او زما پلار چې کوم دی ما باندې غلط نظر ساتلو هغه چې کوم دی نو غیر اخلاقي سرګرمیانو کې ملوث و. دا والد صاحب چې کوم دی د داسې بیډ ټچز وغیره داسې حرکات یې کول چې هغه هراسمنټ زمره کې راځي نو ایمانه دا برداشت نه شو او زه ډېره زیاته تنګ شوم نو ما ځکه کور پرېوستو. او د دې ماشومې وینا ده چې دې نه مخکې ما لکه خپل کوشش کړی دی چې زه د هر څه برداشت کړم او دا ټول معاملات چې کوم دي دا صحیح شي. مطلب لکه چې کله زما خرچه کانه پینه وغیره بند شو نو ما د جاب کوشش وکړو چې کوم سکول کې ما میډم سره خبرو وکړم میډم مال هلته جاب راکړو ما ټیچینګ کوله ما هغه پیسې ما ته مور پلار نه پرېغوستلې او باقاعده زما د کشران ورونو خویندو چې کوم دی د هغې خرچې هم په ما باندې واچوله د هغې خرچه به ما ورکول د هغې فیسې هم ما جمع کول زما سیلري نه به کټ کېدل. بله خبره دوی دا وکړه چې یاره ما زه چې کله ډېره زیاته تنګه شوم نو ما سوسایډ هم اټمپټ کړو ما چې کوم دی خودکشي کولو کوشش هم وکړو خو هغه هم ناکامه شو او هغې نه بعد هم چې کوم دی دوی باز رانلل او ما باندې چې کوم دی نو مزید تشدد او دا زیات کړو نو زه تنګه شوم او زه چې کله ما کور پرېغوستو نو ما خپل یو ګروپ جوړ کړو د فیملی ممبر دې کې ما ټول خپل رشته دار چې کوم دی هغه ایډ کړل او ما میسیجز وکړه چې زه د خپل مور او پلار د تشدد نه د هغې د ظلم نه تنګه شوم او زه خپل کور پرېږدم.